أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 2 3 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو هغه سورۃ مائده د الله رب العزت فضل و کرم سره ختمه شوله. کم کمی کوتاهی شوی الله رب العزت دی هغه معاف کړي او آیت الله پاک شرف قبولیت نصیب کړي. اوس دې ځای نه سورۃ انعام چې نو هغه ذکر کېږي. الله جل جلاله دې دا په خیر عافیت سره اختتام ته ورسوي او دې چې کوم مقصود د پاره الله پاک نازل کړي الله دې هغه مونږ ته نصیب کړي. سورۃ انعام دا مکی سورت دی. په ترتیب قرآنی سره دا سورت د سورۃ مائده نه وروستو او د سورۃ اعراف نه مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت چې دی نو د سورۃ حجر نه وروسته نازل شوی دی. دغه شانتې دا سورت په ترتیب قرآنی سره 6 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره 55 نمبر دی. بیا په دې سورت کې چې نو هغه 165 آیات 20 رکو 30-50 یعنی 3050 په دې کې کلمات دي. 12422 پکې حروف دي. ما قبل سورت سره چې نو دا سورت دا هم تسمیت الکل باسم الجز د قبیل نه دی ځکه په دې سورت کې چې نو هغه ذکر د انعام دی. انعام دا د نعم جمع ده او نعم دا چې نو هغه مویشو ته ویلې کېږي نو د دې وجې نه د دې سورت نوم چې دی نو انعام کې ښودلی شولو. ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې نه مخکې صورت په آخر کې د توحید ذکر ولو او د دې صورت په ابتدا کې هم چې دی نو هغه توحید ذکر دی. دا صورت چې د الله پاک په وحدانیت توحید سره شروع شوی. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض. موضوع د دې صورت نو د دې صورت موضوع چې دی نو هغه اصلاح د مجوسو ده. بیا دا صورت چې دی نو هغه مکی صورت دی او مکی صورت کې 3 مضامین چې دی نو هغه په ډیر زور سره وي. نمبر 1 د الله پاک وحدانیت، نمبر 2 رسالت او نمبر 3 اثبات د قیامت. دې صورت شروع کې الله جل جلاله فرمای الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ټول تعریفونه هغه ذات لره دي چې کوم الله چې نو پیدا کړي اسمانونه او ځمکې وجعل الظلمات والنور او پیدا کړي نو چې نو هغه تیارې او رڼا. بیگانې درس کې هم موږ ویلو چې الله رب العزت چې نو هغه انسان ته د عبرت د پاره ذکر کوي. دې ته جنو اسماء خلق السماوات دې ته دلیل چې نو سماوي ویلې کېږي، ارض ته چې نو دلیل ارضي ویلې کېږي. نو دا د انسان د پاره د دیو جن الله رب العزت ذکر کوي چې د انسان په مشاهده کې د ټولو نه لوی شیزونه عجیب شیزونه چې نو هغه دادي. نو الله وایي چې د دې مالک زویم زمانه ما سوا چې نو هغه د دې څوک پیدا کونکي نشته. بیا اسمانونه الله جل جلاله چې نو هغه د جمع ذکر کړی دي او ځمکې چې نو هغه د یوازې مفرد ذکر کړي. مخکې هم د دې نه مونږ چې نو هغه د وضع ذکر کړی و. نو یو وجه د هغې دا ده چې اسمانونه هر یو اسمان چې نو هغه د بل نه مختلف دی. بیا د هر اسمان چې نو پای کې مختلف مخلوق او بیا په هغوی چې نو مختلف کیفیت دی. نو دی په سماوات دی چې نو هغه جمع راوړي او ارض دی چې نو هغه مفرد راوړی ده.
یو خدای چې دغه سره عطف نه جو یو شانتی نه. حدیث مبارکه کې هم راځي چې الله پاک وزمکه پیدا کړی دي او دریم دا چې د ازمکه چې نو هغه د جنس په اعتبار ټوله یو شانتی ده او د انسان لاندې ځمکو سره دغه څه غرض چې نو هغه هم نشته. باندې ځمکې خو ته پته لګي اسمان دی بیا دویم اسمان بیا دریم اسمان. نو دی وجه نه الله رب العزت سماوات اکثر چې نو هغه په جمع سره او ارض چې نو هغه مفرد ذکر کړي. مخکې به نو اخرنو له سپارو کې راشي التي چې نو ځمکې دای هم چې نو سبا سما چې نو څنګه اسمانونه او ذکر کړي دغه شانتي د ځمکې د وو چې نو هغه هم تذکر ده. بیا د آیات کې وکتلی شي نو الله وی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. نو استیاره هم الله پیدا کړې ده او رڼا هم پیدا کړې. نو الله دې سونه چې خلق السماوات والارض وخلق الظلمات والنور خو جعل الظلمات والنور وي. تفسیر معرف القرآن کې د هغې وجې چې نو هغه دا ذکر کړی ده وی دا ځکه وی چې د اسمانونه او ځمکې دا چې نو هغه په خپل حالت او کیفیت باندې دقه شانتي ولاړې تر څو چې الله ته منظور کړي چې قیامت راشي د دې نظام به نو الله ختمیږي او شپه او ورځ نو هغه دا ارزمي دا زی راځي کله تیاره کېږي کله رڼا کېږي کله چې نو مخکې شي کله وروسته شي کله یوږده شي کله بل شي. نو ځکه د دې دپاره چې نو خلقه په ځای جعل عنوان الله پاک ذکر کړی دی. بیا الله رب العزت چې نو هغه ظلمات و نور دا دواړه الله پاک پیدا کړي. نو حضرت نو هغه دام لیکلی دي وایي چې نو اصل لاول چې تفسیر خازن کې لیکلی دي چې لاول اسمانونه پیدا شول بیا ځمکه پیدا شوه. نو هغه مخکې ذکر کړی دغه شانتي لاول چې نو هغه تیاره پیدا شوه بیا وروسته چې نو هغه رڼا. د ځمکې کې هم اصلیت چې نو هغه د تیارې دی. تاسو ګورئ رڼا چې نو رڼا اسباب چې کم ځای کې هم منقطع کېږي ډایرکټ چې نو هلته تیاره کېږي. کور ګورئ تاسو جا که د انور نه په شا جوړ شي په دې کې تیاره ډېرې چې انور ته مخامخ جوړ شي رڼا پکې بیایي. نو د اصل چې نو هغه په دې دنیا کې د تاریکي د تیاره والی دی. نو د دغې وجې نه ظلمات مخکې نور چې نو هغه وروستو. ظلمات چې نو هغې په صیغه د جمع سره ذکر کړي او نور چې نو هغې په صیغه د مفرد سره ذکر کړي. نو د هغې وجه دا ده چې د نجات او د خلاصي صرف یوه لار ده چې هغې ته صراط مستقیم وایي او هغه دین اسلام دی. د الله حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق پوره کول او د ګمراهۍ لارې چې دی نو هغه ډېرې دي مختلف چې دی نو هغه د کفر ګورې څومره چې دی نو هغه بېشماره اقسام چې دی نو هغه د کفر دي. نو د دې وجې نه د کفر اقسام چې دی نو هغه هم ډېر زیات دي. نو د دې وجې نه ظلمات چې دی نو هغه په صیغه د جمع سره او نور چې دی نو هغه مفرد ذکر کړي. ظلمات نه څه مراد دی او د نور نه څه مراد دی. تفسیر خازن کې لیکلی دی هغه چې د ظلمات نه مراد کفر او د نور نه مراد چې نو ایمان دی. دویم قول ذکر کړی و چې د ظلمات نه مراد چې نو هغه جهل او د نور نه مراد چې نو هغه علم دی. دریم قول ذکر کړی د ظلمات نه مراد جهنم دی او د نور نه مراد چې نو هغه جنت دی. ثم الذين كفروا بربهم بیا هغه کسان چې کافران دي د برابرۍ د خپل رب سره بربهم یعدلون دي د خپل رب سره بیا نور خلق چې نو هغه برابر کړي. مونږ وایو چې د رکوع د دې چې نو صورتو د دې موضوع اصلاح د مجوسو ده. نو مجوسیان ایرانیان د دې چې نو هغه دوه خدایان ول دوی د دوه خدایانو چې نو هغه قایل ول. دوی د یو نوم چې نو هغه یزدان دی او د دویم نوم ارحمن دی. نو دوی وی یزدان دا چې نو خالق الخیر دا د خیر چې نو هغه خدای دی د خیرونه چې نو هغه راوري او د دنه به تعبیر چې نو هغه په نور سره کولو. او اهرمن داغه ته چې نو خالق الشر وي چې دا خالق چې نو هغه د شر دی او داغه نه به تعبیر چې نو په ظلمات سره کولو. هندوستان چې کم کافران دي نو دا غوی چې نو هغه 33 کروڑ چې نو هغه دیوتان دا غوی ته چې نو هغه خدایان مختلف وي. مکه مشرکانو چې نو هغه 360 بنګیل مخکې چې نو تیر شول د درس په ځمن کې دا خبر تیر شوی چې په مکه مکرمه کې دا غوی 360 چې نو هغه بوتان خو دی د هر ورځ چې نو دا هر کار او د هر ورځ دا غوی خپل جدا بوت ولو خدای ولو
الله په دغه ټولو باندې رد وکړو چې کم الله اسمانونه پیدا کړي دي، کم الله ځمکې دله پیدا کړي، کم الله د تیاره پیدا کړي، رڼای پیدا کړي، دا ټول اسباب نو صرف دغه یو الله چې دی نو هغه د عبادت لایق دی، صرف دغه یو چې دی نو هغه معبود حقیقي دی. دا نور چې تاسو څومره وایئ نو دا ټول باطل دي، دا خطا دي. هو الذي خلقكم من طين، ځکه الله بربهم يعدلون، نو دوی د هغه سره برابروالی کوي. عدل نو تفسیر خازن کې لیکلی عدل ویلی کېږي چې نو اصل العدل مساوات الشیء بالشیء، چې د اصل د عدل اصل دا دی چې یو شیز د بل سره چې نو هغه برابرول، او د الله سره هیڅ شی چې نو هغه نشي برابرېدلی. ځکه الله رب العزت په خپله چې نو هغه وایي لیس کمثله شیء، دا الله چې نو هغه د سره د هغه څوک برابر شته نه، ولم یکن له کفوا احد، د الله سره څوک همسر شته نه. هو الذي الله پاک هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټې نه، ثم قضا اجله، او بیا چې نو مقرر کړل یو بله نیټه، نو وسنل چې نو بیا قضا مقرر کړه اجل. الله پاک هغه ذات دی، الله پاک وایي تاسو پیدا کړی چې نو هغه د خاورې د خټې نه، نو یو خاوره ده د هغې ته په عربۍ کې تراب ویلی کېږي، یو خټه ده نو د هغې ته بیا په عربۍ کې تین ویلی کېږي. کله چې وچه خاوره وي نو دې ته بیا تراب ویلی کېږي، او کله چې دې ته اوبه واچولی شي او خټه شي نو بیا دې ته تین ویلی کېږي. نو الله وایي الله هغه ذات دی چې تاسو یې د خټې نه پیدا کړی، یعنی آدم علیه السلام ستاسو پلار. نو آدم علیه السلام الله جل جلاله چې دی نو هغه د خاورې نه پیدا کړو. تفسیر خازن کې لیکلی دی وایي کله چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کولو نو وایي آدم علیه السلام د پیدایش دپاره الله پاک لاول چې دی نو جبریل علیه السلام ځمکې ته راولېږه چې د ځمکې نه څه حصې نه خاوره چې نو هغه راواخله. هغه چې کله رانو نو د ځمکې ورته فریاد وکړو، دی ورته چې زه د الله پناه غواړم ستا نه چې تو نو هغه مایوسي. بیا چې نو هغه لاړو الله پاک ته نو عذر بیان کوم، بیا یې الله پاک میکائیل علیه السلام راولېږلو، ځمکې ورته بیا هغې شانتې فریاد وکړو، هغه بیا لاړلو. بیا الله پاک چې نو ملک الموت اسرائیل علیه السلام راولېږه، نو چې هغه رالو نو دوی ورته څنګه داسې ووي نو هغه ورته یې زستانه چې نو هغه زه پناه غواړم دا چې زه د الله پاک د خبرې مخالفت وکړم. الله حکم دغه شانتي و. نو بجمع نو اسرائیل ملک الموت د هغې د ځمکې نه یو موټی خاوره چې دی نو هغې راواغېستله. حدیث مبارکه کې راځي ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه روایت دی، د هغې مفهوم دا دی چې کله چې نو هغه د ځمکې نه دغه خاوره راسته نو په دې ځمکې مختلف اجزا چې دی نو هغې راغونډ کړو. نو طبیعتونه کې هم وګوره، د بعض انسان طبیعت سخت وي، د بعضې چې نو هغه معتدل وي، څوک سور وي څوک سپین وي. نو څنګه چې د دې خاورې صفات دي داسې د انسانانو کې چې نو هغه صفات د هغوی مزاجونه د هغوی اخلاق دغې باندې چې نو حق دي. نو بیا چې کله دا وکړل نو الله رب العزت وایي د دغې خلکو نه د روح قبض کول چې نو هغه دا هم ستا په ذمه شول، دینه بچنه نو هغه روح هم ته قبضه کې. نو الله پاک وایي ما تاسو نو آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا شو، نو ځکه ټول انسانان چې نو هغه د خاورې نه چې نو هغه پیدا دی. الله وایي هو الذي خلقکم، تاسو مې پیدا کړي د څه نه د خټې نه. بیا د نو هغه قصص الانبیاء مفتی شفیع صاحب رحمه الله اسې د هغې کې خبر رد شو مې نو په هغې کې لیکلي دی وایي چې کله آدم علیه السلام خمبیر جوړېدو نو دی باندې څلوېښت ورځې نو هغه باران وشو. نو چې څلوېښت ورځې کله باران کېدلو نو په دې باندې یو کم 39 ورځې د غمونو مصیبتونو تکلیفونو پریشانیانو چې هغه باران وشو، یو ورځ پې د خوشحالۍ باران شوی. نو اوس تاسو وګورئ هر انسان ته خوشحالي ورته ډېره کمه ده او پریشانۍ چې دی نو هغه ورته ډېرې سوی وایي. که چېرته یو طرف نه خوشحالي لږ ساعت له عرضې راشي نو هغې پسې وروسته دومره پریشانیان راشي چې هغه ټولې دېر شي. دا زموږ په خټه کې دا خبرې هغه ګلې شوي دي. نو بهرحال الله وایي ما تاسو پیدا کړي. او دویم تفسیر دا دی چې تاسو نو الله پاک د نو هغه هو الذي خلقکم من طین، ځکه د هر انسان غذا چې دی نو هغه د ځمکې نه ده او د ځمکې چې نو هغې نه الله پاک راځودی. بیا د هغې نه چې نو هغه خلک خوراک جوړ شي مختلف صورتونو کې، سبزۍ په صورت کې، غوښې، بیا داسې چې نو هغه د څه ورته ویلی کېږي د وړو په صورت کې، د وریجو په صورت کې مختلف غذاګانې. بیا د هغې نه وینه جوړه شي، بیا د هغې وینې نه چې نو هغه نطفه جوړه شي، بیا دغه نطفه د انسان سبب جوړېږي. نو ځکه الله وایي ثم قضا اجله، بیا الله رب العزت مقرر کړي د هر انسان یوه نیټه. منګه ټول مشاهده کې نو پلان کې مړ شو، پلان کې نور مړ شو، د پلان کې ښځه مړ شو، د پلان کې زوی مړ شو، د پلان کې پلار مړ شو. نو دا ټول منګه وایي الله وایي ما والا بیا هر چا له نیټه مقرر کړله.
و اجل مسمى او دین علاوه جو بل نیټه چې نو هغه هم ده هغه بل نیټه د الله سره ده چې هغه د ورځ د قیامت دی. نو دوه نیټې دي، یو نیټه چې نو هغه ده انسان د پیدایش نه واله او د انسان د قبر د تلو پورې یو دا ده، او دویم چې نو هغه نیټه مو ده د انسان د قبر نه واخله او بیا د ورځ د قیامت د پاسېدو پورې. نو د وړاندې ته چې نو هغه حیات دنیوي ژوند ویلی کېږي، د دویم ته چې نو هغه برزخي ژوند ویلی کېږي. دا که په هر صورت نه نو هغه وي بیا ثم انتم تمترون، الله وی بیا تاسو په دې کې شک کوئ، یعنی دومره وضاحت سره تاسو ته ویلی شو، پس له دې نه هم په دې کې اوس د شک څه خبره دي. وهو الله فی السماء، هم هغه الله دی چې د هغه تصرف چلیږي په اسمانونو کې فی الارض او په ځمکه کې. یعلم سرکم و جهرکم، هغه الله ستاسو پټ هم پیژني، ستاسو ښکاره چې نو هغه هم پیژني. و یعلم ما تکسبون، تاسو چې څه کوئ پاغه باندې الله خبردار دی. نو گویا دی کې د دې خبرې د دې سبق او تلقین دی چې هر عمل کې محض د الله د رضا د پاره کوه، ځکه الله ستا په باطن هم عالم دی او ستا په ظاهر هم. نو ریا ته ضرورت پاتې نشولو. او دغه شانتي که پټ وي او ښکارئ نو په هر صورت کې د الله نه چې نو هغه یریږه، د الله پاک نه چې نو ما سوا بل نه مېري. بل ورځ ما تفسیر کتو په کوم کتاب مې کتلو دغه چې نو الجزء فی فضائل القرآن کتاب نه داغه چې هغه ما کتل جمعې برت نو پاغه کې حدیث مبارک ور کړو، داغه مفهوم دی چې کله بنی آدم د چې نو هغه په پټه او په ښکاره یو شانت چې نو هغه منځ کې علی رضی الله تعالی عنہ غالبا دا متعلق نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فانت مؤمن تو کامل مؤمن، ځکه ستا د خلکو چې نو هغه دریا د وجې نه هم ستا به منځ کې سفر اخرانلو، او که یوازې الله ته ولاړ وي نو هم ستا به منځ کې سفر اخرانلو. نو چې د انسان ظاهر او باطن دا دواړه د الله ته چې نو وسپارل چې الله پې پوهېږي، الله یې پېژني، نو دا په شوه چې دا سړی چې نو کامل مؤمن دی. الله دې موږ ته دغه عقیده نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله سره چې بے حده مهربان او انتهایی رحم کوونکی دی. الحمدلله، ټول تعریفونه الله پاک لره دی. الذي هغه الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړي اسمانونه او ځمکې، وجعل الظلمات والنور او جوړه کړي تیاره او رڼا. ثم الذين بیا کسان کفروا چې کافران دي بربهم یعدلون، نو د هغوی برابرۍ د خپل رب سره نور خلقو. هو الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړي تاسو من طین د خټینه، ثم قضا او بیا مقرره کړله اجل نیټه، و اجل مسمى او یو بل نیټه موده عنده هغه سره. ثم انتم تمترون، بیا تاسو چې نو شک کوئ. وهو الله الله هغه ذات دی وهو الله فی السماوات، او الله هغه دی چې اسمانونو کې یعنی متصرف فی السماوات، تصرف کې په اسمانونو کې، و فی الارض او په ځمکه کې. یعلم سرکم و جهرکم، هغه پوهېږي ستاسو په پټ او ښکاره باندې. و یعلم او پوهېږي ما په هغه څه تکسبون چې تاسو یې کوئ.